او دا الله پاک مهرباني ده او زه تاسو ته وایم او زه په هغې باندې فخر هم کوم هغې ته وایم هم د والي صاحب د وجې نه نور مې والله کې څه غره دي د والي صاحب د وجې نه خلک به وایي چې غلام محمد صادق ورک شو زما ملګري ټول ګواه دي ګرځېدل انتهایي ګران کار دی مولانا حبیب الله صاحب زموږ د هغې صحابي بر عالم دی وحی راغلی دی مولانا نصیب صاحب ډېر لرې دی د هغه خور بل ورځ وفات شوی و زه ورنه دې ځای راغلم ولې زما د والي صاحب د سبق ملګری ما یاره والي صاحب مې نه دي والي صاحب مې کمزوري شوی دی او د ده سره خصوصي تعلق و راشه لاړ شه والله مولانا صادق صاحب د باجوړ هسې ډېر واقعات مولانا صادق صاحب د باجوړ زموږ د والد صاحب هم په الله عالم دی ښه عالم دی او داسې عالم دی چې رشک کېدی شي هغه له زما والد صاحب به ورسره ښه تعلق ساته چې کله کمزوري شو والد صاحب مې لږ کمزوري شو نو ما ویې زه ورله ځم د خدای پاک شان ته ګوره والد صاحب مې زما نه مخکې رسېدلی والد صاحب مې زما نه مخکې رسېدلی د خدای بنده صفا خبره دا ده زما دې وروڼو ته پته لګي چې موږ یې د دې مخالف هم وو دا تېر شوې 8 میاشتې یا کال کېږي چې موږ یې د دې مخالف وو خاص کر زما کشر ورور دی معذور دی هغه ورسره جګړه کوله مې نه دی پرېږدم کله به دروازې مخې ته راغی کله به یې سکور کله به یې سکور نه به کله به په پټه ووته عاجزي پرون هم تللی دی د رحمان ملک تاسو ته پته لګي پرون ناول ورځ د رحمان ملک ورور وفات شوی دی نه خبر چې دی به په کوم شان باندې تلي په کومه طریقه باندې به تلي چا ته یې پرېښودنه بابا عزتمندو دا ده په حدیثو باندې عمل کولو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ټول علما کرام ناست یې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي د یو بل درد کې شاملېدل د یو بل جنازه کې شاملېدل د یو بل خبر اخیستل د یو بل د هر سره ځان خبرول او صفا خبره دا ده زه که راځم دا زموږ محفل دی ټولې خبرې کوم زما والد صاحب په خپل وخت کې هر سهار څو زه په دعوې سره یم زما والد صاحب په خپل وخت کې هر سهار څو صوفي هم و مفتي محمد فرید رحمه الله د هغه خلیفه و د هغه کلک خلیفه و باقاعده د هغه به چې څه وظایف وو ټول به یې کول خو ګوره عزتمندو په هېڅ څه به هم دومره نه خوشحالېده زه یو ځل یو کال 2 کال زموږ په دې حالاتو کې حالات خراب شوي وو نو زه د مفتي فرید صاحب مجلس ته نه وم راغلی مسلسل نه وم راغلی بیا ناګهانه ورته رالم والله العظیم چې زما والد صاحب زما په هغه محفل کې په شرکت باندې داسې خوشحاله و لکه سړي چې کم از کم یو ارب روپۍ راغلي او بار بار ویل چې ته راغلی زه نن ډېر زیات خوشحاله یم یاره نن ته راغلی زه نن ډېر خوشحاله یم یاره نن ته راغلی زه نن ډېر زیات خوشحاله یم هسې خبره عزتمندو دې پورې مې عرض کوو چې په خپل وخت کې ټیټ او ښه کلک خلیفه و بېګی هم مونځ کړی دی او مونځ یې دومره په تکلیف باندې به کوو دومره په تکلیف باندې کوو زما دارونه ګواه دي او زه تاسو ته یم د رغبت دپاره درته وایم د شوق دپاره درته وایم چې زما یقین دی که دومره سخته په موږ او تاسو باندې راشي شاید چې موږ مونځونه کوو زه تاسو ته د هغې باریکۍ کې نه ځم چې هغه مونځ به هغه په څومره حالت باندې کوو هغه به چې رحمت ته پته لګي په څومره سخت حالت کې به هغه مونځ کوو په هر صورت دې پورې مې عرض کوم چې د وخت یو صوفي و د وخت کلک مصنف و چا به چې په یو شیز باندې قلم نه شي اوچتولی په یو عنوان باندې په یو مضمون باندې به قلم نه شي اوچتولی دا صادق و دا غلام محمد صادق و دا د ضد مومند بچی و دا د عثمان خیل بچی و دا د هغې غرونو بچی و قلم به یې پرې راواخیست او چې کله د قلم پوش کړی نه هغې پورې د هغه مضمون هغه عنوان
هغه خبره پرېښودله. تفصیل یې راواخیسته. تاسو ته یو بله ناشنا خبره وکړه، فکر ناشنا. هغه دا چې زما والد صاحب تفسیر شروع کړ، نو دی په وسیله باندې لیکل کول. په وسیله باندې لیکل کول. بیا صاحب د هغې نه تفسیر شروع کړو. هغه وسیلې الفاظ الجمیله فی الاستهانة والوسیله، هغه ځان له کتاب شو او د هغې تفسیر شروع شو په والناس باندې وکړو. دې پورې مې عرض کړو زه تاسو ثابت کړم خبره کوم، خو د وخت یو مضبوط یو کلک مصنف هم دا خوږو طالبعلمانو، د هغه معتقدینو، د هغه تابعدارانو، د هغه سره مینه کوونکو محبینو، تاسو ته پته لګي، زما ته پته نه لګي. زما استاد هم و، زما پلار هم و، خو زما استاد هم و. ما ته هدایه ویلې وه، ما ته مسلم شریف ویلې دی، ما ته بخاري بخاري ویلې دی، ګڼ شمېر کتابونه مې دې ویلي دي. خو د وخت یو معنناک او مضبوط مدرس هم و. او داسې مدرس و چې زموږ او ستاسو په شان نه چې 2 ګنټې او 3 ګنټې او 4 ګنټې پرې پوهېږو نه او په خپل اول ځان سره ګورو نه. ډېر کله داسې شوي دي چې د هغې تورو غرونو نه راغلی دی او کتاب یې ځان ته کړو کړی دی او ویلي دی پاک کسات به هم کړه او پاک کسات به هم وي. داسې او هغه خپل آیډیل تاسو ته دا ووایم، هغه زما آیډیل کسانو کې مولانا سمیع الحق شهید رحمه الله دی. وایي ما ډېر څه د هغه نه زده کړي دي. مولانا سمیع الحق شهید رحمه الله والد ګرامی مې فرمایل ما سره چې کوم ملګري دي هغوی د پته هغه آیډیل شخصیت نور شخصیتونه هم وو، خو مولانا سمیع الحق شهید رحمه الله هغه په آیډیل شخصیتونو کې او دغه وجه ده چې د مولانا سمیع الحق صاحب او زما د والد صاحب لیکل دا سره ډېر زیات مماثلت خوري او ډېر زیات ورسره تشارک او ډېر زیات ورسره برابروالي خوري. کوم طریقه چې هغه اختیار کړې وه مولانا سمیع الحق شهید رحمه الله د یو معنا دپاره ګڼ الفاظ او د یو الفاظ دپاره ګڼې معناګانې کتل او بیا په خپل مضمون کې ورزنه کول، دا د هغه د شاګردۍ او د هغه آیډیل شخصیت په وجه باندې و. په هر صورت د هغه معتقدینو ما دې پورې عرض کړو چې د وخت یو ټاپ مدرس هم و او یوازې نه مدرس، په دغې درس او تدریس کې بیا انتها ته موږ هر یو کس دا وایو، موږ هر یو کس چې زه د شیخ شم، هر یو کس دا وایي چې زه د مفتي شم، خو زما والد ګرامي په سختو حالاتو کې په غریبۍ کې زما والد صاحب غلام محمد صادق رحمه الله دا هغه شخصیت و چې په غریبۍ کې خپل نوم پیدا کړی دی. موږ به سي او کارونه به سي، موږ به سي او خبرې به سي. والد صاحب زما هغه شخصیت و چې په غریبۍ کې نوم پیدا کړی دی. زما والد صاحب هغه شخصیت و چې په لوږه کې خپل نوم پیدا کړی دی. زما والد صاحب هغه شخصیت و والله العظیم چې ما ته یې وی چې په شاه منصور کې موږ ترجمه کوله، طالبانو به ډوډۍ راوړله، زه به نه مړېدم. تاسو ته پته لګي زما د والد صاحب مزاج خوراکي خوراک به یې کو، پرهېز به نه کو، هغه به دا وایي زه به نه مړېدم، دا د غریبۍ د وجې نه. دې پورې مې عرض کړو خبرو عزتمندو چې په غریبۍ کې په غربت کې خپل مقام ځانته پیدا کړو او یو ځای ته ځان رسېدلو. خبرو عزتمندو د هغو معتقدینو د وخت یو سیاسي رهنما، د وخت یو سیاسي لیډر، د دې هر څه مصروفیاتو سره یو د ټاپ سیاسي لیډر و، د ټاپ سیاسي رهنما و. او د خپلو ملګرو ته ویم على وجه البصیرت ویم، په دلیل باندې ویم. حالات سړي باندې راشي، بعضې حالات سړي ګډوډ کړي، قسمه حالات سړي ګډوډ کړي. یعنې زه په دعوې سره ویم چې زما والد ګرامی حضرت مولانا شیخ الحدیث غلام محمد صادق رحمه الله دا د مولانا فضل الرحمن صاحب همپله عالم او همپله په سیاست کې د هغه سره ټکرې برابرې خوړونکي شان لیډر و. په دلیل سره ویم د هغه چې په سیاست باندې څومره عبور او په هغه باندې څومره دغه و هغه ما ته پته لګي. په یو قدم کې زه د هغه په نقش قدم باندې کله کوشش کوم
ګرانه ده خو کله کله کوم وایم پلار دې هغه وخت کې داسې کړي وو پلار دې هغه وخت کې داسې کړي وو نو دې پورې مې عرض کو چې یو سړی به وزیر راغی ده ته به ټکه پته وه چې دا سړی په فلانکي وخت کې منسټر و دا سړی په فلانکي وخت کې د فینانس سیکرټري و دا وخت د پاکستان نه مخکې داسې و دا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته داسې و پوره تاریخ به ورته معلوم و کله به دا ماشاءاللهګانې تلې راتلې چې زما والد صاحب به زه تعلیم و چې کله به دا مونږ ته راننوته نو مولانا ګول شاه صاحب به ورته ویل دا پلانکي سړی راغی هلته به ورته ویل ما ته پته نه لګي دا هغه وخت کې دا ګوګلې موګلې او دا کیسې قطارې نه وې اوس به موږ ډایرکټ ګوګل نه ورکړو او ما ته پته لګي دا پلانکي چې دی دا داسې دی او دا لندن کې دی او دا داسې او داسې دی کته به اخبار به کته باقاعده ټایم به ورله ورکړو یو سیند به چې یو ځل وکړه دا مې په خپله دعوه کوله چې زه یو وخت کې یو سیند وګورم بیا راته یاد دي بیا ورپسې ګرځم نه او بیا راته یاد یې اکثر ورته دا وي چې پلانکي کتاب کې دی ناصر دې پورې مې عرض کوو چې والد ګرامی شیخ مولانا غلام محمد صادق رحمه الله چې موږ تاسو کې شته دی نه د وخت یو سیاسي لیډر او یو رهنما هم و خوږو عزتمندو زما والد صاحب د ظل مومن نه یو ځل کې هم پاتې شوی دی په غربت کې یقینا چې دې ته ډېر معلومات دي چې دې والد محترم وو بهرحال الله تعالی دې د هغې هغه ټول خدمات په دربار کې قبول او منظور کړي زه شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف خان صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې ته دعا کوم